Bismillahirrahmanirrahim. Students, the discuss coma lecture number 9 applications of Ghazla. Lecture 8 के ما Ghazla discuss को دا mathematical proof में हो को उस मंग दा applications को په applications کې د Ghazla زمونږ سره first application راځي will equation of excess charge in a conductor location of excess charge on a conductor. Location of excess charge on a conductor که فرض که یو کنډکټر دی نو په ده باندې به زموږ سره دا چارج په کوم ځای باندې ریزایډ کیږي دننه به یې پکې بهر به یې پکې موږ بیسیکلي دغه شیز ډسکس کوو ټیک شو ګوره څه خبرې میتھمیټیکل پروف وي څه خبرې ایکسپریمنټلي پروف وي تاسو داسې کنسیډر کوئ چې یو کلوزډ سرفیس واخلئ او دی چارج کوي ګوره که ما یو کلوز سرفیس واغست او دله ما سنګل چارج ورکړو نو هغه هر ځای کیدی شي خو که دله ما دوه چارجز ورکړل نو یو چارج به یو سر له لاړ شي بل بل له که دله ما څلور چارجز ورکړل نو دا به داسې شي په ایکول سپیسینګ به یو بل ریپیل کوي او که دله ما اته چارجز ورکړل نو دی به داسې شي او که دله ما د چارجز د تعداد سیوا کړل نو دا به ایکول ډسټریبیوشن شروع شي کیدای شي ما خپل ډایګرام نه ډرا کړی خو بس ایکول ډسټریبیوشن به په دې کې وشي اوس ګورئ دا چارج ټول په دې سرفیس باندې ریزایډ کیږي که زه په ده کې انر یو سرفیس سپوز کم کنسیډر دس از ا ګازین لوپ یا ګازین سرفیس واخلئ دې ته موږ وایو دس از ګازین سرفیس چې په کوم ځای کې موږ بیسیکلی دا الیکټریک فلکس یا ایگزسټنس آف چارج کالکولیټ کوو چې دا چارج شته که نشته اوس ګوره as we know that there is no flux inside the charged body تاسو کنډکټر هم لیکلی شئ چې په دې سرفیس کې دننه په دې چارج باډي کې چارج نشته دا بیسیکلی ایکسپریمنټلی ډیزاین کیږي هم د دې پریکټیکل ایگزامپلز تاسو په دې پیج نمبر 26 باندې یو سټیټمنټ ورکړی دی چې یو جهاز په هوا کې روان و ایربس او تندر سټورم په تندر کې راګیر شو او تندر هغه هیټ کو خو دننه پکې وایي 1500 سټوډنټان دا 1500 مطلب پیسنجرز ناسو خو ټول سیف و ریزن سو چې ټوټل چارج چې و یا وولټیج چې و دیټ ریزایډ اون د سرفیس په دې پاسني سرفیس و په دې میټل سرفیس دننه پکې خلک سیف و دا یې دپاره دا وایي چې دا یو ډېر ښه ټکنیک دی چې کله اسمان ګړزیږي تندرونو چانسي نو تاسو په یو کلوزډ میټل شل کې کینئ یو ډرم کې کینئ خو چې هغه داسې چې مطلب ته پکې دننه انسایډ یو باډي سره نه ټچ شوی نو دا یو سیفر میتھډ دی مطلب ته به شارټ سرکټ نه لګي تا به بجلی نشي هیټ کولی ښه نو د هغې مطابق که فرض که زه هغه سټوري والمه نو هلته انسایډ فلکس زیرو چې کله فلکس زیرو شي که نه نو زما سره دوه ایکویشن دي که زه د فلکس په ځای باندې لګوم چې ای ای انټو کاس تیټا از ایکول ټو زیرو او زه دا ای پاتې کوم او دا ورواړوم نو 0 divided by a into cos theta and 0 divided by anything will give you 0 نو لاولنۍ خبره چې electric field inside 0 شو دا خو ماته پته ولګي خو که فرض کا زه ابل equation پټ کما چې electric flux is equal to charge divided by epsilon naught دا flux دی او دا charge دی نو چونکه فلکس زیرو دی نو کیو ډیوایډ بای اپسایلن ناٹ بشي اپسایلن ناٹ دی هره واړه 0 into epsilon naught is equal to q no q is equal to 0 now according to the first application
all charges reside on the surface of a conductor inside there is no charge. Inside there is no charge. ٹھیک شو الیکټریک فیلډ پکې هم دننه یو دغه پکې هم دننه نه الیکټریک فیلډ پکې هم دننه نه او چارج پکې هم دننه زیرو وي ښه سیکنډ نمبر اپلیکیشن electric field intensity due to an infinite sheet of charge electric field intensity due to an infinite sheet of charge. Consider an infinite sheet of charge. Infinite sheet of charge. We take ور لولنۍ خبره واړوي سر دا انفاینایټ شیټ اف چارج تاسو ولې الې فاینایټ ولې نه الې انفاینایټ خو په دنیا کې نشته وی ټیک انفاینایټ شیټ اف چارج to avoid fringing field کمی ته چې منګه هغه weak field وایو at the edges ګوره دې ګتې ته وګورئ ښه که دا ګته زه ټوټل چارج کړم د ګتې په دې ګوټونو باندې به فیلډ کمزوري ولې د الکتریک فیلډ لاینز به داسې چورلې که فرض که دوه پلیټس زه سټریټ واخلم که فار اګزامپل ګورئ ښه دا یو پلیټ ما واغست دا بل پلیټ مې واغست ټیک شو که په دې کې دننه الکتریک فیلډ لاینز ګورئ دا به بالکل داسې سټریټ وي الکتریک فیلډ لاینز به بالکل داسې سټریټ وي دغه شانتي دا بل الکتریک فیلډ لاینز دی دا به سټریټ وي بل الکتریک فیلډ لاینز دی دا به سټریټ وي ټیک شو خو په دې ګوټونو باندې را فیلډ لاینز داسې شی داسې کوږ راشي دقې ته موږ فرینجینګ فیلډ وایو دا تاسو ته ما الکتریک فیلډ لاینز کې کړی و نو ګوره که د دې دواړو پلیټونو سرونه هم نه معلوم او خپې هم نه معلوم نو ما ته پته چې په منځ کې به فیلډ هر ځای کې مضبوطي ټیک شو فیلډ به سټرانګ وي خو که زه ووایم چې په دې ځای کې که فرض که دا زه فاینایټ ولم نو د دې ځای نه به فیلډ لاینز کاږه شي د دې ځای نه به فیلډ لاینز کاږه شي دیټ از کالډ فرینجینګ فیلډ دې ته موږ فرینجینګ فیلډ وایو نو چې فرینجینګ فیلډ اوایډ کوو نو وی کنسیډر انفاینایټ شیټ اف چارج زه به ډرا کوم فاینایټ خو لیکم به ورته انفاینایټ شیټ اف چارج پیج نمبر 25 25 نمبر پیج کې تاسو داسې کنسیډر کړئ چې یو انفاینایټ شیټ اف چارج واخلئ فرض کا دا زمونږ سره په دواړه طرفه پازیټیولی چارج باډي ده ټیک شو اوس ګورئ ښه وړو که فار اګزامپل زه د دنه د یو سایډ ته ګوره د دنه به الکتریک فیلډ لاینز دې سایډ ته وځي ما دې سایډ ته یو سرفیس واغست دیس از سرفیس 1 دې سایډ ته مې یو سرفیس واغست دیس از سرفیس 2
لکه ګوره دې سیټ ته ما د سرفیس کې خو دا الکتریک فیلډ لاینز راغله د نه پورې را پورې وتل ټیک شو الکتریک فیلډ لاینز د ایریا نه پاس شو سرفیس نه پاس شو موږ وایو میکسیمم فلکس دی دغه شان دی زه به دته یو ایریا کېدم دا الکتریک فیلډ لاینز به په دې سایډ هم انټر کېږي اوس ګورئ ښه زه وایم چې دغه الکتریک فیلډ لاین دی داسې روان دی په دې سایډ باندې ووت دس از د الکتریک فیلډ لاینز دغه شانتي دا الکتریک فیلډ لاینز د دې سایډ ته روان دی او په دې سایډ باندې پورې وتم دس از الکتریک فیلډ لاینز ټیک شو ما ورته دا دواړه سرفیس داسې واخیسته زما د لاسونو ته ګورئ ما ورته دواړه سرفیس دغه شانتي واخیستو اوس یو سټوډنټ پوه چې سر دا سرفیس ورته ته داسې واله که نه به چې یو سرفیس ورته داسې هم واله په هغې باندې به موږ فلکس کالکولیټ کړو نو د هغې دپاره زه څه چل کوم دا سرفیس ته به ووایي سرفیس 3 اوس په دې سرفیس 3 باندې وګورئ زه ګوره نارمل ټو د سرفیس ډرا کوم this is normal to the surface this is normal to the surface د دې سرفیس نارمل به داسې راځي ښه this is normal to the surface ولې دا سرفیس ما د ایریا ته پرپنډیکولر اغستی د الکتریک فیلډ لاینز داسې وځي نو دلته اینګل جوړیږي 90 ډیګري په دې ځای کې اینګل دی 0 ډیګري په دې ځای کې اینګل دی 0 ډیګري ټیک شو اوس راشي به دې دریو سرفیس ګوره دا سرفیس زه دلته مخلم دا زه دلته مغستی شم دا زه دلته مغستی شم بېشکه ته یې واخله خو اینګل 0 دی او کاس 0 به 90 درکوي نو څه فایده یې نشته ټول به ختمیږي دی به هم اوس ختم شي ښه دې ته ګورئ د electric flux through this surface یا this sheet is the total flux والے دا به څه برابري flux due to surface 1 plus flux due to surface 2 plus flux due to surface 3 surface 1 flux پر څه برابري د E dot A1 for example دې ته ما area 2 وي دې ته مې area 1 وي او دغه ته مې area 3 وي ٹھیک شو E dot A2 plus E dot A3 removing dot we have to put cos theta into cos of 0 degree plus EA2 into cos of 0 degree plus arrow finished into cos of 90 degree flux is equal to EA1 1 شو EA2 cos of 0 1 دی او EA3 cos of 90 0 دی flux is equal to EA1 plus EA2 plus 0 ګوره د ایریا 1 او ایریا 2 ته وګورئ دا دواړه یو شانتي دی ایریا 1 او ایریا 2 بالکل یو شانتي دی ما ورته A وي نو فلکس به راشي EA plus EA د فلکس نه به جوړ شي 2 times EA اوس ګورئ ښه فلکس زموږ سره د څه برابري برابر دی د Q by epsilon naught دا خو ګاز لا ده دا په ځای ولګو Q by epsilon naught is equal to 2EA اوس ګوره دا epsilon naught چې کوم دی زما سره یو نوی ټرم دی surface charge density surface charge density دا زه په د next page باندې explain کوم دا د Q by A برابري که دا زه دې خوا راواړو ما نو sigma into A is equal to Q د دې په ځای باندې ولګوئ sigma into A divided by epsilon naught is equal to 2EA دا دواړه کینسل شو دا دواړه کینسل شو دا 2 په سیم راوړل E به برابر شي د sigma divided by 2 epsilon naught E به برابر شي ګورخه دا 2 چې کله دی خو راوړي نو E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught دا زمونږ سره د single plate electric field intensity ده د single plate electric field intensity که چېرته تپوس یې وکړو چې find the vector form نو صرف په دې ځای پې ایرو وکئ
او دلته وسره یونټ ویکټر ولګوئ. نو دا ستاسو سره electric field intensity for a single sheet of charge او په دغه باندې رااله په electric field intensity باندې electric field intensity of single charge په vector form کې ښه. ما یو ټرم یوز کو surface charge density. ګور density خو پیژنې که نه mass divide by volume mass divide by volume خو که فرض کا زه به دلته دوه ډایګرامز جوړ کړم. دا ما یو ایریا واغسته دا ما بله ایریا واغسته په ده باندې ډېر ډینس پیکینګ دی د چارجز. په ده باندې کمزوری دی. ګوره سرفیس چارج ډینسټي څه ته وایي؟ surface charge density دا بیسیکلی د چارج ډینسټي دی. په ده باندې چارج سیوا دی په دغه ایریا باندې د دواړو ایریا ای ده. په ده باندې چارج Q1 دی په ده باندې چارج Q2 دی. نو Q1 charge is greater than Q2 no surface charge density of the first is greater than surface charge density of the two. Surface charge density is charge per unit area په سیگما ریپرزنٹ کیږي او د Q divided by A برابري. ٹھیک شو؟ دا زموږ سره surface charge density رااله. د دې surface charge density سیوا ده د کم دی. اوس ګورئ که زه دا یو مارکر راولم دا بلو او ما ریډ مارکر ورسره راوغست دواړه په شکل کې په لینث کې یو شانتي دي. زه په دې سور مارکر زیات چارجز دي او په دې بلو مارکر باندې کم چارجز دي. په سور مارکر باندې زیات چارجز دي او په بلو باندې کم چارجز دي. نو دې ته لینیر چارج ډینسټي وایي چونکې دا خو لاینز دي که نه په لینث په ډیوایډ کوي نو دا به راشي چارج ډیوایډډ بای لینث. چارج ډیوایډ بای لینث نو د دې ریډ مارکر به لینیر چارج ډینسټي سیوای د بلو به لینیر چارج ډینسټي کم وي. थर्ड नंबर एप्लीकेशन दे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity between two oppositely charged electric field intensity between two oppositely charged parallel plates. ګوره سټوډنټس زه یو دوه پلیټس اخلم. دا یو موږ واغسته فار ایگزامپل پازیټیو چارج پلیټ. دا اوس دوه پلیټس دي او اپوزیټلی چارج دي ښه. دې سیټ ته ما یو بل پلیټ واغست. دا نیگیټیو چارج پلیټ دی. یو پازیټیو چارج پلیټ دی یو نیگیټیو چارج پلیټ دی. په دواړو کې سټرانګ الیکټریک فیلډ لاینز دي. دا اوس دا خبره موږ ته پته ده چې د پازیټیو نه به الیکټریک فیلډ لاین زی ماینس ده. په دې کې سټرانګ الیکټریک فیلډ لاینز. اوس په دې دواړو کې الیکټریک فیلډ انټنسټي څومره ده موږ بیسیکلی دا کالکولیټ کوو. فایند د الیکټریک فیلډ انټنسټي. ٹھیک شو؟ دا د غاز لا په اپلیکیشنز کې کالکولیټ کوو. زه به ولیکم
as we know that for a single plate or for single sheet, E is equal to sigma divided by 2 pi epsilon naught, then for two plates E is equal to the diba magnitude lekha E1 plus E2. magnitude ځکه کلم که فرض کا ډایرکشنز یو واغسته نو پلس او ماینس بیا یو بل کینسل کوي نو electric field intensity به برابر شي د sigma divided by epsilon naught plus sigma divided by 2 epsilon naught. د دې به LCM واخلئ، د دې نه به جوړ شي sigma plus sigma، د دې نه به جوړ شي 2 sigma divided by 2 epsilon naught. خو په اخره کې به زه ولیکم چې E زمونږ سره برابر شو د sigma divided by epsilon naught. دا زمونږ سره electric field intensity due to two parallel charge opposite plate شو. که فرض کا تاسو د 2 د 2 سره کینسل شو، ویکټر فارموله کې د پاسه په ویکټر وکړئ، دلته ورته یونټ ویکټر ولیکئ. دغه زموږ سره الیکټریک فیلډ انټنسټي ډیو ټو 2 پیرلل چارج پلیټ شو. دا د غاز لا اپلیکیشن په پیپر کې عموما دا خامخا سره اپلیکیشن راځي ښه چې غاز لا راشي و سره اپلیکیشن یې. ټیک شو سټوډنټس، دا زمونږ لیکچر نمبر 8 نه بلکې 9 ٹھیک شو، لیکچر نمبر 9 ہو. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے بھی ہم الیکٹرک پوٹینشیل کو. اوکے، تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.